نمبر قاعده ذکر کړي. عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سومو تاسو روجی ونیسئ دا هر میاشت دا 3 روجی ونیسئ ځکه چې دا روجی تاسې د زړه نه وسوسو کینه ختموي. تاسې داسې وکړئ چې د رمضان روجې ونیسئ او بیا وصومو 3 ایام من کل شهر او د هرې میاشتې نه تاسو 3 روجې نیسئ. په هره میاشت کې 3 روجې. رمضان دا خو د باندې فرض دی، دا خو ټولې ونیسئ، خو د دې نه علاوه تاسو په هره میاشت کې 3 روجې ونیسئ. پیدا به درته دا میلاو شي چې ستاسو د زړه نه به وسوسې او غلط سوچونه فکرونه دا به درته نه راغلي. د دې نه به الله خلاص کړي. داسې قسم خبره ده چې ستا زړه ته شیطان قسم وسوسې اچوي. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم بما يذهب. النبي صلى الله عليه وسلم د بعض ملګرو صحابه کرامونه یو صحابي مرفوعا نقل کوي چې آیا خبر در نه کوي رسول الله موږ فرمایي نبی علیہ السلام تاسو اصل کې مرفوع هغه ته ویل کېږي چې یو صحابي وایي چې رسول الله دې شي یو حدیث چې موږ اصل کې وایي چې دا حدیث او دا حدیث راوي دی هغه دا چې صحابي وایي چې دا نبی صلی الله علیه وسلم نه موریدل یو مرفوع هغه ته ویل کېږي صحابي راوي کې رسول الله تاسو بہرحال دا حدیث پر اصطلاحات دي. وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دا مرفوعاً نقل کړي چې رسول الله فرمایله چې لکه تاسو ته خبر درنه کما په خیر د عمل باندې موږ چې قال بلا ولې دا الله پیغمبر خبر راکړي چې دې څوک پکړې را پیدا د خیر کار رسول الله فرمایله صوموا 3 ایام من کل شهر. دا څه دي چې د هرې میاشتې نه 3 روجې نیسئ ځکه چې دا روجې به ستاسو وسوسه ستاسو ذهن ته غلط سوچونه او فکرونه راتګ دا به ختم کړي. امام ابن قیم رحمه الله د روجې په اړه ډېرې ښکلې خبرې کړلې. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي روجې په اړه وایي ګوره روجه د متقیانو لپاره ډال دی ډال چې په دې باندې روجه متقي به ځان روجی په وجه باندې بچ کړي لکه څنګه چې سړی په جنګ کې ځان په ډال په وجه باندې بچ کړي یا مورچه کې سړی ناسي دغه مورچه یو قسم ډال. بیا وایي د متقیانو لپاره روجه د ګناهونو بندېدلو ذریعه ده چې په دې باندې سړی د ګناه نه بندېږي. او بیا وایي روجه دا د ګناهګارو لپاره د نیکانو بزرګانو خلکو لپاره دا چې کوم دی نو دا یو ذریعه ده چې دی به په دې میاشت کې د روژې نیسي په هره میاشت کې نیکان خلک نو دا باعث د ثواب وي. بس دغه د ثواب موقع ملاوېږي چې کوم سړی نیک وي نو هغسې په نیکۍ پسې ګرځي نو دا هغه یو باغ میلاو شو بس سریږي پکې بیا. او بیا وایي چې روژه د ټولو عباداتو په منځ کې د الله تعالی ډېر خوښترین عبادت دی روژه ځکه چې دا د بنده او د الله په منځ کې راز دی. اوس زما د روژې نه زه خبر یم ستا دی نه ته خبر یې الله ته خبر دی. نور موږ ته دا به کېدای شي داسې کسب وکړي چې هغوی زما روژه ده وکړي خلکو ته ووایي او د خلکو نه به پټ وبس کړي. خو نه دا داسې یو راز دی چې الله رب العالمین د هر سړي په دې ذهن کې دا اچولی دی چې یاره د سړی به روژې یې خدای بالکل وږی پیغی شته یو بدبخته اوس هم شته د خپل خوشي کېدای شي اوس هم پکې داسې بوتلې دي. بهرحال محترمو روژه ډېره اهم عبادت دی. کوم سړی غواړي چې یاره زما د ذهن نه غلط سوچونه ختم شي، زما ذهن ته زما سینې ته دې غلط فکرونه نه راځي، دې یو کار کوي. یو خو دا کوي چې د رمضان نه علاوه د په هره میاشت کې 3 روژې نیسي هره میاشت کې. دویم کار دې دا کوي چې کوم سړی غواړي چې زما د ذهن نه مکمل غلط سوچونه ختم شي، هغه دې دا کوي چې دې کوشش دې کوي چې د ژبه د ذکر نه خالي دی چې خامخا په دې باندې صحیح الله اکبر پې وایه استغفار وایه چې روانې بس پې وایه. او آخري نمبر علاج دا دی چې ځان د داسې محفلونو نه
pagi kita khalik guna bandi amal ke Allah dan mulai amal kullu taufiq wa alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka